د ضلع 400 پن یعنی پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د ټولو سکولونو کالجونو او د ټیوشن اکیډمو د مشرانو یو احتجاجي غونډه د پن ضلع 400 صدر نفیس الله په مشرۍ کې شوې ده. د دې غونډې مقصد دا و چې موجوده صوبایي حکومت پرایویټ تعلیمي ادارې د غیر ملکی انجیوز په لاسو کې ورکول غواړي او بیا دغه انجیوز خپل نصاب او احکامات په دې ادارو کې شاملول غواړي او د پرایویټ سکولز پرنسپل او سربراهان هیڅ کله د خبرې منلو ته تیار نه دي. د پن د احتجاجي غونډې ته د پن صدر نفیس الله، جنرال سیکرټري طاهر امین او سیټي صدر منصور کوثر تقریرونه وکړل. او د پرایویټ سکولونو په شکل کې چې ادارې قائم کړې، ادارې شکل قائم شوي نو په دې کې دي ډېر قربانۍ ورکړې. هغه قربانۍ که هر یو ملګری خپل ځان ته وګوري که زه ریپیټ کوم نو زما په شکل کې ما ته هر یو کس چې کوم دی نفیس الله ښکاري. او هغه د کتابچو په شکل کې هغه مونږه پرنټ کړي دي او هغه مونږه هر چا ته رسوي. نو دې حکومت پورا زموږ تعلیمي نظام د ضلع 400 د پن سرپرست اعلی جاوید خان هم د احتجاجي غونډې ته تقریر وکړ او ویل چې صوبایي حکومت لپاره دي چې د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک مشرانو سره د کینی او په ترجیحي بنیاد د دې مسلې سهل روباسي. نن چې کوم زموږ احتجاج او دا احتجاج موجوده صوبایي حکومت د تعلیم دشمن پالیسو خلاف موږ کړی دي چې کوم زموږ تعلیمي پرایویټ ادارې چې کوم دي ډي اف آی ډي او آی ایم یو ته حواله کول غواړي. دا هغه ان جی اوز دي چې دی په زموږ په تعلیمي ادارو کې خپل نصاب لاګو کول غواړي او دغه نصاب چې کوم دی زموږ نوجوان نسل لپاره د ماشومان لپاره زهر قاتل دی. به خبردار چې موجوده صوبایي حکومت ریګورډي اتارټي کې موږ سره کومه وعده کړې وي هاي وعده خلاف ورزي وکړه او ورځ تر ورځې چې کوم دی د پرایویټ تعلیمي ادارې د دیوال سره ګول غواړي او د ماشومان مستقبل تباہ کول غواړي. دی چې کوم دی زموږ سره په سکولونو کې چې کوم استادان پروزګار دي مثالي پروزګار دي دا بیروزګار کول غواړي. دغه مسایل حل کولو د لپاره موږ چې کوم نن د فیصله وکړه چې په 30 او په 30 اپریل باندې به زموږ د لچردي ټولي پرایویټ ادارې چې پای کې سکولونه کالجونه ټیوشن اکیډمي احتجاجن موږ د بند ساتو او چې کوم وسایل دي د ګورنمنت سکول ماشومان ته ورکړي کوم اسکالرشپ د ګورنمنت سکول ماشومان ته ورکړي کوم فیدی ګورنمنت سکول ماشومان ته ورکړي. نو دا د قوم بچی دی د پاکستان بچی دی موږ د حکومت ته مطالبه کوو چې دغه اسکالرشپ او دغه سہولیت چې کوم دي او دغه تعاون چې کوم دی پرایویټ تعلیمي ادارو سره وکړي او که زموږ د مطالبات نه منلو نو غیر مدت پورې د تعلیمي ادارې بند ساتو چې د ذمہ داری په ټول موجوده صوبایي حکومت باندې وي. زه صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوم همدردانه اپیل وته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ د پرایویټ سېکټر خلک ځان سره کینوي او دوی چې کوم د قوم د بچو د لپاره تګ دور روان کړي منډه ترړې روانې کړې دي او خپل وسایل قربان کړي دي د خلک په اعتماد کې والي او د خلکو د مسایل او مشکلات حل کوي. دویمه خبردار چې چیف جسټس دا مطالبه کوم چې تاسو سموټو اکشن والي چې په ملک د ام جی او چې کوم د عمل دخل دي چې کوم هغه د تعلیمي ادارې په خپل لاسونو کې راشتل غواړي او د قوم چې کوم د بچی تباہ بربادول غواړي او خپل چې کوم دي نظریات بدی باندې کول غواړي نو د خلک سموټو اکشن والی او بدی بین ولګي. پن په دې احتجاجي غونډه کې شریک ټولو مشرانو په مشترکه تور باندې دا خبره هم په ډاګه کا چې تر څو پورې حکومت زمونږه مسلې نوي هواري کړي موږ به خپل احتجاج همدغه سي جاری ساتو او بیا د دې هر څه ذمہواری به د صوبایي حکومت په سر وي. انعام جی 400 ټي وي 400.